یو ورځ یو حاجي یو مشر سړی و اسلام آباد کې زما ورور دا خبر دی وایي ما مونځ ته اورېدو مونځ وی چې ما ته د حج طریقه وښایه مونږ ورته وی چې مونږ به حج طریقه وروسته ښایو خو اول خو ته مونځ را تېر کړه چې هلته لاړ شې حرمینو کې مونږ ته دعا کوې مونځ یې راته شروع کړو نو مونځ کې څه وایي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد سی وی اللهم صل علی ابراهیم دی کنه دوی اللهم صل لاړ ابراهیم تو سوچ که زمونږ مسلمانو منځونه څنګه دي انعمت علیهم ته په موږ داسې انعامو کې چې څنګه د په مخ کې خلکو کړی دی که دا دي ووایي انعمت علیهم معنی یې کېږي ته په موږ داسې وده شي لکه څنګه چې په مخ کې خلکو وده شوی ولسوف یعطیک ربک فترضا اخر کې دعا دی محبوبه نږدې دی چې موږ به دومره درکو چې ته به راضي شي قرآن دې صحیح نه دی زده فترضا دی وې دال دی وې معنی یې کېږي موږ به دومره درکو چې ته به هلاک شي ما عزتمندو هر یو شي سیده کولو ټایم شته خو چې نشته دین دپاره ټایم نشته نن مسلمانو عرباو آبادیان دي خو نن مسلمان څه دي پریشان دي دولت ډیر دی هر څه ډیر دي خو ما عزتمندو قدرمندو نن څه شی نشته دی زړه سکون نشته دی زړه سکون چې دی ولې نشته دی زړه سکون په دې وجه سره نشته دی چې موږ الله کور ته نه راځو که الله کور ته راشو بیا موږ په توجه سره نه کینو په زړه حاضري سره نه کینو او که بیا کینو 15 منټه بیا ما عزتمندو بل کار موږ ته یاد شوی وي یاد وساتئ والد اعلی حضرت مولانا نقی علی خان رحمت الله علیه فرمایي وی ټولو کمالاتو اصل چې دی هغه عبادت دی